जी कतुनको प्रोग्राम खैबर सार की तौर पर खैर आगली उस दिली ब्यावायु ज़ैम मुदस्सिर हुसैन जमा सर मौजूद है द क्लासिकल ब्यूटी एंड आल्सो द ब्यूटी विद ब्रेन मैं जबीन ऐसन कतुनको ननी प्रोग्राम के मुंगा संगता उस तवील उचिया रहूंगा ब गेस्ट लरू नो बिल्कुल जोंग सर एवढे वर्सेटाइल गेस्ट मौजूद दे सोक ची पखपल फील्ड के वी कैन से हियर ही इज अ मास्टर ही इज नन अदर देन डॉक्टर नोमान सईद खटक डॉक्टर नोमान सईद खटक is PhD in बायोटेक्नोलॉजी दागे सरसरा आगा हॉस्पिटल यो नेटवर्क चले द क्वेस्ट पर नामाबानी दागुई हॉस्पिटल दे इस्लामाबाद पे जेट मरकज के वाक़या दे आगे हॉस्पिटल आगाज संग शवे दे डॉक्टर नोमान सईद खटक ताल्लुक द कमजी सर लरी एंड व्हाई ही इज a PhD in biotechnology like a bubble discipline की वली न कोला what is biotechnology द सुमरम पुख्तनी जीदी द टूरी बको द डॉक्टर नोमान सईद खटक न दास्त बखैर रागले वयु खैबर सर के स्टडी में शुरू सर तासु नेरे डर मनना सर तासु दरातक नो संग ची मुदसर प तारुफ के दा खबर वकड़ला टोलो के वड़ांदे खोला तदावी सर ची तासु ब्रॉट अप चरते शवे दे त कमी इलाके सर ताल्लुक लरई खपल प्रोफाइल असल लग डिस्कस زه د کرک سره سیمې سره تعلق لرم او په کرک کې بیا تخت نصرت سره او ما براټ اپ چې کوم شوی په یو ورکوټ شانتي کلی کې شوی دی ما پرایمري سکول ګورنمنت پرایمري سکول نه خپل تعلیم غکړی خو ما والد صاحب هډ ماستر ریټایر شوی دی ما سره خپل یو مهنت وکړو او د ترونو مهنت ور سره غي دی واجه الله پاک ز دی مقام تر ورسېد زبردست ډاکټري لکه د کور د چا د خواهش چې تاسو نومان دي چې د ډاکټر جوړ شي دا خو ټول نه زیات خواهش وي د مور پلار وي او ما والد صاحب خواهش وو مور مې خواهش وو او اینا پس چې کوم بای ټیکنالوژي فیلډ دی دا د یو ورسټایل فیلډ دی په دې کې هر ډیسپلین چې دا ټچ کیږي او ما د دې وجه دا خو خو چې په دې کې نیو انوویشن اسی ډاکټر صاحب تاسو خپل ذاتی خواهش سوچ کوم فیلډ ته لاړ شئ لایک زمانه تاسو کوی نو زما ذاتی خواهش دا و چې آی شل گو ټو بالیوډ بټ انیویز نه ما خو چې کوم شروع نه خواهش هغه د سټډي ولا طبيعت وګنه ما به نه کېل کود کو نه به نور اکټیویټیز کا ټول سبق تناسو کتابي کیړه او ما دا غو جره ز ډاکټر جوړ شم صحیح او دا جوړ شوم شکر اسی ډاکټر صاحب مطلب یو PhD in biotechnology نو ډېر خلک خو به دوه کېږي ما غوي به وایي چې لاړ شو ډاکټر نه به علاج کو څه دوايي براته ولېږي نو دا سيزونه رزي خو کازه درته ما خپل چې فیلډ او وایرالوجي دی بایوټیکنالوژي کې بیا وایرالوجي دی مولکولر وایرالوجي میډیکل هیلث بایوټیکنالوژي او د دې دوانو تعارف لګ زموږ د کتونکو سره وکړي چې هغه د میډیکل هیلث بایوټیکنالوژي کوس لګا تاسو ته ریسنټلی کووډ راغلی وو صحیح شو پینډیمیک وو کووډ ډایګنوسټک کوم مولکولر وایرالوجیست کوم ازمون فیلډ سره تعلق لرو صحیح په ارزوی کې لکه د بایوټیکنالوژیست بیا ډیماند راغی کنه او مونږ صرف د تشخیص سره محدود یو لکه مونږ ریسرچ په کوي ریسرچ په کوي تشخیص علاج نه کوي علاج چې دغه د پر بیا فزیشنز دي مونږ هغه طرف ورکې دا سه هپاتایټس بي سي شو کاله یارکان مونږ ورته وای هغه چې کم پی سي آر ټیسټونه دی هغه زمونږ په سپرویژن تاسو تر PhD پورې ټول تعلیم پاکستان کې کړی ټول پاکستان کم ادارو تاسو التنه سبق ویل ما خو چې کم لکه د اف سی په کوم ایجوکیشن هم خپل تحصیل نه کړی دی نه پس بیا زه ګومل یونیورسيټي ته لاړم الته کې ما ماستر وکړ بي اس انر بایوټیکنالوژي بیا زه راغلم کوهاټ یونیورسيټي ته او کوهاټ یونیورسيټي کې ما فیل هو کو پی ډی هم صحیح واز دیٹ از ان ایزی جرنی مطلب آسان خو بنا ځکه بایوټیکنالوژي او پای کې PhD کول بالکل آسان نه و او د کې ماته ډېر مشکلات خوي په شروع کې ما جاب خکو او دا سه خره سره شوی دي سحر ته ما پیپر او اوس په ماته جاب غملاو شو ټاسک چې تلاړ شه ډېر اسماعیل خان ته بنو تلاړ شه او ما پیپر پرې خو دلا او زه خپل تلاړم او لکه دا مشکلات ما فیس کړی دي او داسې مشکلات کنه چې هغه اوس ځنه شم بیانوي واو مطلب دا چې یو جیم جوړیږي یو هیره جوړیږي نو هغه د ډېر پروسس نه جوړیږي دا سینه د چې بني پتیار کې بسړی راشي او هغه به غټ مقام ته ورسي تپ نه غډیر رګړای نه پس کنه ابسولوټلی ډاکټر صاحب نه بدا پښتنه ضرور یو زو اول به پښتنه کوم لیډیز فرست حضرت تاسو کوي ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله PhD ته رسیدلی یو دا اوس هم داسې لګي چې موږ د کالج نه څوک سټوډنټ راچت کړي دي او خلک دا تاسو دا د مدثر یو ډیر غټ اضافي خوبي ده چې د خپل میلمه د میزبان چې دی هغه ډیر زیات بار تعریف کوي نو زه ورته الله ویم تاسو به ورته ماشاءالله ځکه صفت خو پاره چا خلګي ډاکټر صاحب د سټوډنټ جرنی چې کوم وی یو مقام ته درسېدو پورې په پاکستان کې تاسو د څه نظر لرئ تاسو خپل څه تجزیه ده چې پاکستان کې ډیر قابل خلک موجود دي ډیر ټیلنټډ ډیر لایک ماشومان دي اپورچونټیز کم دي مشکلات زیات دي تاسو د خپل پروسس ته یې سفر ته څنګه ګورئ دلته کې انتهایی زیات مشکلات
مشکلات دي د ګورنمنت سطح باندې هیڅ قسم فیسیلیټیز نشته. زه به تاسو سره یو ورکوټ شانته یو د بل چا ولا زه لایف وکم. ماته په فیسبوک باندې یو کس میسج وکړو چې زه I think he got more than 900 marks in FEC. او هغه په یو فیکټری کې مزدوري کوي، پیسې نشته ورسره. ما ته وکړو چې راځه لکه مخته په میډیکل کې زه خپل کیریر جوړول غواړم. ما یو بل مرګري سره دا اته مونږ په کالج کې اډمیشن وکړو چې کم از کم مونږ د دومره سپورټ کې اوس اته مونږ اډمیشن وکړو بیا مته مې سو کې چې اوس ما سره د کالج پیسې نشته مته چیرته جاب وګوره لکه دا د زمونږ د سټوډنټ لایف ته پاکستان یعنی کہ پاکستان کې ترقی نه کوي نو پای کې زموږ غریبي په هر ځای کې انوالو غریبي په هر ځای کې انوالو دا ور سره دسه موږ نه کسان ځای کیږي چې انتهایی ټیلنټډ وي پاره ته چا سره چې پیسې دغه بچي سبق نه وي نه وي سبق هغه ته پته راځي هغه خو بس بایک روالي بس په بایک باندې بالکل هغه ته پته ده کنه چې موږ هغه سندر خپل کې گاڑی نه میږي لگا کې مشهور ګندر نه سبا وایرل ټیک ټاک تا وی ایگزیکټلی دې طرف ته برازو چې تاسو د هاسپټل یا ریسټورانټ دوه چې دي ډیر ګران کارونه دي 24 اورز تاسو دا غي سره چې دي تاسو کنیکټډ یې څنګه ولې تاسو ذهن ته داراله پیسو مې سود پاره یا نه سدي شاته دغه مو ډیفینیټلی د خپل نیډز خو وي خود د هاسپټل د کولاولو یا د هاسپټل د دې کمپلیکس جوړولو څه وجوه هاسپټل چې دا کنه یو مخبل فیلډ لکه شروع دغه میډیکل فیلډ دا کنه وینه علاوه مچ دلته کې وکتل کنه چې په اسلام آباد ته په 2011 کې زبد چوختای پلازې ډي چوک نه راتلم جیټ پرې او په دې ځای کې ومت یو سنگل کس داس نخ کړی د چا پښتون یو زور سره کینم یو ګټو بوس کم دلته کې پښتنو ته دا فیسیلیټیز نشته ده ځکه چې هاسپټل شې دی یا موسلی د پنجابیانو دی یا د نور خلکو دی او ما دا یو غو کې چاره زمون خلک دلته ګرځي ته اوس مت څومره خلک ګرځي ورته دا د پښتنو خجرا دی او ډیفینیټلی د پښتنو خجرا دی تاسو مت راشي وګورئ کوم سره کم سټاف ته او کم ماته ملمن راځي او کم پیشنټ راځي داسې پیشنټ مونږ تراشي چې هغه پیسې دې مونږ ته یو میش پس راوستي په مونږه فیسیلیټیټ کوي او مونږ صرف ته پیسې ګټل هر انسان ضرورت ته صحیح شو هو په یو لیمټ کې او مونږ چې دا مونږ دا د خدمت لپاره یو جذبه لري او مونږ د ته نه ګوري چې دا پښتون دی یا پنجابی دی یا کشمیری دی مونږ ټول سره یو سیم ډاکټر صاحب دا څومره ګرانی چې را لدې سره میډیسن هم چې د ډبل ټریپل شولو د علاج معالجه ټول اخراجات چې ډبل نو ظاهر د چې کم انسان دا سوچ لري چې یو ضرورتمند راشي او موږ داغه هیلپ وکړو تاسو لپاره هم دا ډیر مسایل پیدا کړي ډیر مسایل دي سيزونه ډیر ګران شول مونږ ته لکه اوس ما سره ایم آر آی سکین دی یک یو انجکشن لای کنټراست ا انجکشن مونږ ته پام نه ملويږي امونږ خلی اوغه کسان چې کوم ته سپلګي ته پبلک راځي هغه انجکشن چې 3000 قیمت او هغه په 7000 مونږ ته ملويږي لکه دومره سيزونه ګران شول او دین علاوه مونږ د خلکو فیسیلیټي پر یو خپل ممبرشپ کارت هم انټروډوس کړی دی زه اکثر چې څوک راشي ته هم چېرته تاسو دواله فری اف کاسټ مونږ ورکوي وای باندې مالي کلی چېرته 30% 25% دومره ډیسکاونټ ملويږي په میډیسن باندې 10% کزه نو زه موجود نه خو ډیسکاونټ ورته کوم خو بیا سټاف یې ته د اختیار نه وي دومره نه پته دا کارت ورته خو یا تاسو ته بغه کیږي مونږ لکه خپل د پیشنټ فیسیلیټیشن د پر دا سيزونه کوي خو ګرانی دا ډیره زیاته یقینا سره او زه دا وایم چې پاکستان کا میډل طبقه چې دغه به ختم شوله یا اپر دا یا لوور دا بالکل جی ځکه چې میډل ټوله لوور ته راغله یو کس چې پهله یو لک روپۍ ګټلې اوس ای خرچه چې دا 1.5 لک ته ورسېدله یا 2 لک ته ورسېدله چې زونه په انفلیشن سیوا شو د نتیجه کې دغه آمدن سیوا نشو ډاکټر صاحب تاسو د کویسټ په نامه باندې هسپتال چلوي د اسلام آباد جیټ مرکز کې تاسو په هسپتال کې سہولیات څه دي مطلب کم سيزونو لپاره خلک مریضان راتلی شي چې هغه تاسو هسپتال نه استفاده وکړي موږ سره هر قسم فیسیلیټي دلته کې موجود دي لکه موږ یو کمپلیکس نام خبر کړی کنه موږ سره دلته کې ایم آر آی سټي سکین میموګرافي چې کوم بریسټ کینسر موږ تشخیص پکوي نن سبا پاکستان کې بریسټ کینسر ډېر په تیزی سره روان دي او د نه علاوه موږ سره ډینټل خشته دا او پی ډی دا پورا آی پی ډی اینډ اور سرویس شته په کې هر قسم اپریشن نه کیږي او دا څومره بیډ دي سر دا 22 بیډز دي 22 بیډز دي
یو هاسپټل چلولو لپاره یو ښه قابل سټاف یو ټیم پکار دی څنګه چې ما تاسو ته ویل چې ډیر خلک ډیمانډینګ وي او بیا الته د ایکسترا کیر هم ضرورت وي نو دا ټول سیستم تاسو څنګه مینیج کوئ موږ د پر خپل لکه عارف د غولا فیلډ ولا ایکسپرټ ستلې دي او منجران دي بس هغه خپل کې خپل غلري ایکسپیرینس لري هغه د سيزونه منیج کوي او زه خو جست سپرویژن کوم او ما سره کوم ډاکټران دي مور دین 45 ما سره هاسپټیلیټي ډاکټران دي سپیشلیست ډاکټران دي پای کې د هډ اف د ډپارټمنټس دي مختلف ادارو کې د پیمس کې یا په شفا کې زنه کار کوي پولی کلینیک کې کوي او د طریقې سره موږ ځکه چې ټیم ورک چې نه بیا نه کیږي صحیح ډاکټر صاحب تاسو ته چې کوم مریضان راځي هغه تاسو څه شیز نوٹ کړی دي چې زیات خلک د کم شیز نه متاثر شوي دي هغه مریضان سیوا دي یعنی یا د ګردو یا د زړه یا د شوګر یا د معدې یا سبل سدي بیماری تاسو غنئ چې ریسنټلی دغه مریضان خو ډیر زیات سیوا شو کال نیم کې خدای شره ډیر سیوا شو موږ ته هو زیات چې کوم پیشنټ راځي هغه د شیاټیکا ولا راځي شیاټیکا ولا مطلب هغه ډیسک والا خوي او وین یا پریس شي هغه د موږ لایف سټایل سره تعلق رنگړوا ورته وایي صحیح رنگړوا غټیا په اردو کې ورته غټیا هغه غټیا بل غده هغه د جوړو بیماری ته دته نه وایي هغه غټیا جوړو بیماری صحیح دا رنگړوا ورته وایي موږ خپل بالکل هغه یو وین پریس شي او هغه سره چې تاسو دې ول مرجان زیات راځي دا موږ د لایف سټایل دی وجه کې دی شي یو کسټول ورځ ناستي موبایل ته ناستي کمپیوټر ته ناستي دا څه نه دی او د مایدې ولا زیات راځي خو ایچ پایلوري چې دا آلموست هر کس ایچ پایلوري لګ ایکسپلین کوي ایچ پایلوري هیلیکوبیکټر پایلوري یو بیکټریا دی هغه د سټمک کې تاسو سپیشلی السر کوي هغه ول مریضان زیات راځي فایبر ختم کی د کلمو بس په دې وجه باندې او ډاکټر صاحب دا غي ریزن دام دی ولې چې مونږه د بهر خوراکونه زموږ لوخي ګنده سيزونه یا سبزيانې موستلی چې کله مونږ راوړو ډیر خلک بس په کپړو مګي وخوري یا دا تاسو یو خبره کټ کوم پرون سی وادله ترې ما بټا ګرام ته واپس رااله ما هغه روټه نه پس 2 غنټه پس آی واز وومیټینګ او ورسره ز په لکه 3 غنټه سفر او ز په اخره کې د سیو مچ بس بیخي مای چیرې او بیا چې صحت هم د سینو ډاکټر صاحب ماته پته وی چې ریکوست میډیکل هاسپټل شته نو زبالته ډایرکټ راځي موست ویلکم ډاکټر صاحب د خپل هاسپټل نوم لګران کوست مطلب دی جستجو نو لکه لګران نوم تاسو نه دی خو د موږ ساده پښتنو د پاره سفرون ګرانو کوي نام یقینا سره ګران دا موږ خپل کړي ما ورور ماته مشوره راکړه وچاره دا کوي اصل کې کوست دی په یو اس ای کې ټول نه غاټ برانډ دی اوکې لپ کارپ او کوست د دوا غدي موږ دغه دی وایي چې موږ یو مزل کوي موږ انټرنیشنل تلاړ شي مخبل دوبۍ ته هغه کړي چې ما کوشش ته چې د خپل سرویس دوبۍ ته ځکه چې په یو کې موږ پښتون زیات دي بالکل جوړي او یو انټرنیشنل نامي اوس کا موږ د خپل علاقې نامه سره غور کړه بیا غلګ هغه خلکو ته بیا مشکلات وي کنه او موږ کم سوچ لري موږ انټرنیشنل لیول باندې سوچ لري صحیح د دې وجه دا تاسو هاسپټل چې دی جی 8 مرکز اسلام آباد کې چې موجود دی ځکه چې د جی 8 مرکز چې دی هغه پوره مرکز کې اوس صرف اور صرف تاسو ته فارمیسي یا هاسپټل چې دی میډیکل هب جوړي او زه به مچ د څه خلکو ته بر دې کریډټ ورکو او د دوی به شکریا پدې ادا کوو ولې چې په سرکاري هسپتالونو کې چې کم حالات دي نو التا چې تاسو په 2 میاشتو کې ټیکې گئی نه بلکې مزید نورې بیماریاں ځان سره کیری کوي او چې کم اټینډنټ بسرتلی اغم نه جوړ شي نو اټ لیست بنی ادم خدای دې څوک نه جوړ کوي خو چې کم از کم داسې هاسپټلز موجود وي او الته د اغوي سی او دومره همدردانه یا رویه لري احساس لري چې د خپل خلکو د پاره شه یو ځګه یا داسې د داسې خلکو هیلپ کول هم د داسې مخیر خلکو چې زمم چې اغوي لم پکار دا د داسې خلکو مرګرتیاو کی ځکه چې سټیټ خو سنه کې خو چې خپل خو بالکل مطلب پکار د چې خلک یو بل لاس ورکيو دغه امدادو کې تاسو په هسپتال کې چې کم پښتانه مریضان راځي نو تاسو یې چرمنګ غیله یو لایف ټایم ممبرشپ کارت ورکو د سره ډیسکاونټ کو داسې خو ډېر مریضانو می چې هغه به وسه هغه به وایي چې ډاکټر صاحب زه خو دوایم نشم اخیسته نو د هغه سروم تاسو مطلب نور کومک کوي یا د سیس طریقې کار شته چې زکات فند استعمالوي یا ډاکټران اکثر په خپل ډونیشن کوي ځکه چې موږ دام لیدلې چې ماشاءالله ډاکټرانو ډېر زیات لالچیان ډاکټرانو مو لیدلې چې دا غوي مقصد تش پیسې دا مریض لوټ کول دي خو داسې مسیحا هم دي تاسو په شانتي یا تاسو په ګروپ کې بنور داسې ملګری چې هغه د مریض هغه صورتحال دی هغه ته تر کمپیشن په ذریعہ باندې ګوري او وایي چې د مریض سره دا انسان د مجبورۍ نه راغلی دی نو داسې سیستم لري تاسو مونږ هغه سره پورا کوي که زمونږ ډاکټران دي هغه ماشاءالله ډېر ښه دي او هغه سره هیلپ کوي مونږ فری اف کاست خدای ګوري
میډیسن هم موږ ورته اخلي چې کم نشي کوي کا ټیسټونه هغه موږ فري اف کاست ورته کوي او بل موږ سره داسې ارګنایزیشن شته دي چې هغه خلک ښه لکه ایون چې د سرجري لپاره هغه د لپاره پیمنټ وکړي که نه او ریسورسز زموږ خو یا لیمیټډ دي ځکه چې ګورنمنټ سپورټ چې نه وي درته په خپل کې به ته څومره هغه وکړې اوس ماته ورځې فار ایگزامپل 50 مریضان راغل 50 کې زه 5 پر مریضان خپل کیپیسټي کې زه کوی شم ایگزیکټلی او دنه که اوس ماته زیات راځي زه 20-25 پیشنټ زه کوم بیا به ما خپل کیپیسټي ختمېږي ځکه چې سیزونه ګران دي او په هغې باندې خپل کاسټ ښه راځي او ایون کې مونږ ته داسې ښه ځنه خلک راغلي دي او مونږ هغه بیا ویریفای کړي چې هغه د ایجوکیشن دپاره راغلي چې ما بچي دي زه سکول کې ایډمیشن ورته کوم او مونږ ډاکټر هغه ویریفای کړی دی کسې ورسره استولی دي او مونږ دلته کې یو بل غور کوي چې هغه فري اف کاسټ هوم سرویسز مونږ ورکوي او ان علاوه مونږ سره ایمبولینس دی هغه مونږ فري اف کاسټ ورکوي صحیح ډاکټر صاحب تاسو سره غب شپ سلسله جاری ساتو ډاکټر صاحب نو ودام تاسو کو چې د دوی مطلب اپارټ فرام بینګ ا ډاکټر د دوی نور څه مشاغل دي څه خوښ دي څه نه دي خوښ زموږ سره به اوسه دماغ لو د مینه چې واپس راشو نو غب شپ د سلسله به برقرار ساتو